ضمانت پیش کی زرا غواړمه ملي رهبر بابا ولی خان نعره راکړئ جواب خان عبدالولي خان خان عبدالولي خان خان عبدالولي خان خان عبدالولي خان باچا خان باچا خان خان عبدالولي خان خان عبدالولي خان خان عبدالولي خان ولي خان بس کہنا ہے ترا بابا بھی مار دے کہنا محترم صدر جلسہ اجمل صاحب او زمونږه د علوم مشران چې د سند بلوچستان او د سرایکي نه راغلي دي هغوی ته هرکلی وایم لکه څنګه چې زمانه مخکې وویلي شو سردار صاحب وایي چې دا جلسه مونږه د باچا خان د برسې په حیثیت باندې راغونډه کړې ده دا نن زمونږه لویه خوشبختي ده چې زمونږه د پونم مشران ټول دلته موږ سره په دې ورځ باندې شامل دي دلته تاسو چې کوم راغلي یې د دې ځای خپلو ملګرو ته که ملګري ډاکټران دي که ملګري وکیلان دي که ملګري طالب العلمان دي که ملګري لیکوال دي او د ټول نه همدا که ملګري استادان دي ټولو ته زه زړه د اخلاص هرکلی وایم او دا زیری در باندې کوم چې کوم داسې په اخلاص او داسې په مینه تاسو راپاسئ او په داسې جذبه راپاسئ نو که ډېر هم خلک یارئ خو موږ د پیرنګي نه نه یارېدل نو مور د مور رور دا څه ته چې پښتون یارئ موږ د هر امر هر جابر هر ظالم گریوان ته لاس اچولی دی بدبختۍ دی چې دې ملک بچې تاسو ته وایي زما خبره نه اوري تاسو ته چې نو موږ نه چا نه یارېږو
نه دا د پښتنو روایات او نه مونږ له چا غلامي قبله او دا هم د پښتنو روایات پښتنو ټول عمر باچاهي کړې ده نو مونږ دې ته دا خبره کوو چې دا پیغورونه مونږ ته مه کوئ مونږ پیغور والا نه یو د باچا خان ملګري یو او دلته چې هر یو پښتنو په شریکه جدوجہد کړې دی ما د پښتنو تاریخ لیکلی دی ته چې د پښتنو د هرې درې نه ورشې په دې چاپېره غرونو کې داسې دره نشته چلته کې د پښتنو د دشمنانو سره خپله وینه نه توی کړې او دلته ما دوی ته وایي چې دلته کې زمونږ کله د پنجاب نه را جدا کړو او وروسته طرف ته د امریکا د پیرنګیانو مخه شوه نو دلته زنګ صوبه شوه نه صوبه اختیار نور را کړې چیف کمیشنري وه دا هر څونه اصلاحات چې راغلي په دې کې زنګ یې څه نه وه مونږ د 1988 کال نه راواله ته 1950 پورې د خپلې صوبې د حق لپاره جنګ کړی دی او یو وخت داسې راغی زه په خپله موجود وم چې زمونږ په سن 1931 کې د هریپور په یو جیل کې 15,000 خدای خدمتګار کوي د صوبې هسې څوک چاته صوبې ورکوي دې لپاره قربانۍ کول غواړي نو موږ دا خپله صوبه په خپله توره ګټلې ده هېڅ چا را سره په دې کې شراکت نه دی کړی او پښتانه چې دي په خپلو خپو درېدلي دي ودرېږي اجمل صاحب خبره وکړه دا بیا خیال دی که ما څه نوې خبره وکړه خو نوې خبره نه ده دا بیان خو وخت د سر نه راغلی دی او زموږ د صوبې صدر برملا ویلي دي چې زمونږ او د مسلم لیګ روانه شوې ده په څه چې زمونږ د پښتون د خپې لپاره صوبې لپاره نوم کېښو او هغه وایي چې زه نوم نه منم چې هغه وایي زه نوم نه منم نو موږ د وزارت ته لټ ورکړو چې زه خپل کار کوم او اوس ورته دا برملا ویلي دي داسې نوې خبره ونه کړه برملا موږ ویلي دي چې تر څو پورې د صوبې د نوم فیصله دې نه کړې نه کېږي نو سره خبرو ته سم څرګنده خبره ده موږ په چا خرج خو نه یو حقیقت دا دی خو یو خبره ضرور کوو چې دنیا کې سیاسي مسلې په سیاسي خبرو فیصله کېږي او هر ځل چې کوم ځای کې خلک مخامخ کېږي نو ګوري چې په کومه طریقه باندې زه د خپل مقصد ته رسېدی شم خبره چونکې سیاست ته ووته نو زه به اوس خبرې وکړم چې درې مسلې دي زموږ په مخ کې یو زموږ د پښتونخوا د نوم مسله ده یو د کالاباغ مسله ده او یو د صوبه خودمختارۍ مسله ده زه خو هر چا ته وایم چې موږ دونه خپل کوشش نه کوو لکه څومره چې دشمن غلطۍ کوي موږ د صوبې نوم کېښو هغه ویل موږ نه منو نسیم داره ناسته ده ما ورته چې اوس به د صوبې د نوم خبره نه کوو اوس به د صوبې استمنا د حقوقو خبره کوو د هغې د اختیاراتو خبره به کوو ما په خپله وویې د پښتنو په د خلکو ټوکې کېږي بچو دلته کې ما یو کشمیري راغلی دی هزارې ته او د هزارې نه د ممبر په حیثیت راغلی دی او دلته په پېښور کې ولاړ دی او ما ته چې کچل دیں گے اور ڈپو دیں گے دغه ته تپوس ته تو چې دی نه کا خیر خدای راته په کومه کته کې لګیا شو وایي چې ته خبر نه یې چې زه صوبې وزیر اعلی یم زه خبر یم چې صوبې وزیر یم ممبر ټیک خبره
بیا ته زه تپوس کوم اوس چې دا صوبه خو تا دا اسمبلي خو تا د صوبې وزیر اعلی کي او تا ته اختیار درکړي چې کشمیر نه راغلی او ما ته پیغام کړي چې کوچل دینګ او ډبو دینګ او د دې صوبې د خپل نوم اختیار نشته دا نه نوم نه شي خوښولی دا به هم د ادارې نه تپوس کوي د ادارېوال کشمیري نه به تپوس کوي چې که هغه خوښ کړي نو دا نوم به زه کوم دا درته چا دروغ ویلي د ده به دا یو سترګه خاندي او بله به جاړي او دا پښتونخوا نوم به دې مني او د دغه پلار دې مني دې څوک دې خبره دویمه خبره ده د کالاباغ موږ هم چې دغه اعلان وکړو زه بله دماکه کوم نواز شریف وی او زه دماکه کوم او دا کالاباغ دیم زه جوړوم نو هغې بیا به نسیم ته وی چې اوس به د کالاباغ خبره نه کوو اوس به د صوبایي خودمختارۍ خبره کوو چې د صوبې څه اختیار شته که نه چې دې کالاباغ جوړ کړي ډوبېږي خو هم نوښار فیصله وکړي لاهور دا دلته چا دروغ ویلي چې نوښار ډوبېږي نو نوښار به فیصله کوي پښتون به فیصله کوي د چا هغه پلار نه پښتنو باندې دا خبره نه شي منلی دا د دوه خبره ده هغه وایي چې تباه کېږي به سند خو فیصله به لاهور کوي دا دلته چا دروغ ویلي نو ما دا مې درته ووایي چې یو ځلې د صوبې د اختیاراتو په مسله باندې زمونږ نوم یې موږ له را نه کړو غلطي وکړه نواز شریف هغې نه موږ دا فایده واخیسته چې موږ راپاڅېدو او د صوبې د اسمبلۍ د اختیاراتو خبره دویمه غلطي دا وکړه چې کالاباغ اعلان یې وکړو او مجبور کړو یوازې موږ نه ته چې اعلان کوو نو د پاکستان د 3 صوبایي اسمبلیو تجویزونه موجود وو د پښتونخوا اسمبلی نه دي منلې د سند اسمبلی نه دي منلې د بلوچستان اسمبلی نه ولې او د هغې نه علاوه چې ده دا اعلان وکړو نو موږ له موقف والا سره کړه چې دا خو بس اوس خو پاکستان نه شو دا خو پنجابستان شو نو مجبور کړو موږ دا چې اجمل صاحب ورپسې لنګ والي ورته موږ یې مجبور کړو چې پاس کړو او دا ټول چې د چا چا حق والی کېږي دا ټول راغونډ کړو په ځای باندې او د خپلو صوبایي حقوقو تحفظ لپاره سوال پورته کړو موږ پکې ځان له سلنې کړې ډېره نیکي هم سره په دې کې نواز شریف کړې ده او دا ورته وایو چې نه خواست کوو نه تجویزونه پاس کوو نه قراردادونه پاس کوو نه مطالبې کوو اوس خپل 50 کاله خپل حق غوښته چاره نه کوو اوس نور غواړو نه اوس یې اخلو څنګه چل دی اخلی یې که نه اخلی خو په لاس پړکولو نه ده حقیقت دا دی چې اوس له حساب کتاب وخت راغلی دی اوس سره کوو حساب کتاب او زموږ د ملګرو چې څونه دوی د باچا خان سره خپل عقیدت خو او خپل د باچا خان نظریې سره خپل ځان ملګری وخو او څنګه نن هغوی پاټۍ ته وایي چې تاسو راپاڅئ موږ سره د باچا خان د اصولو په اړه کې سره ملګري شئ نو پاټۍ خو خپل صدر تاسو ته درکړی دی دا او د اجمل صاحب ذمواري ده چې د دې پاټۍ کوم روایات دي د هغې مطابق د باچا خان د اصولو مطابق د هغه د نظریې او د فلسفې مطابق هره تاریخ سره هغې ملګرتیا وکړي چې کوم تاریخ په حقیقت کې د ولس په ښېګړه او په خیر تمامېږي دونه اسانه خبره دونه ګران کار خو نه دی زه اوږد تقریر نه کوم نه تقریر زما خو خدای شته نیت هم نه دې ته مهاجرت هم وکړو چې زه جوړ هم نه یم او تقریر مقریر اوس کول بس دی که نه زما 50 کالونه خو زیاتو شو پاکستان لا نور جوړ چې موږ په دې جنجال کې نښه کېږو نو ما خو خپل حصه کار کړی دی دا خو ستاسو کار دی ستاسو ننګیالو بچو سرو ټوپو خاندانو خو د نظره مه شه اوس به تاسو د پلارانو د نیکونو هغه خپل دغه به روی دا خپل حق به ځان له اخلی ګټی به څوک یې درکوي نه ده
په مینتونو نه کېږي نه په تجویزونو کېږي اوس به پاسه دا خبره ده په دې کې د نورې خبرې ګنجایش نشته دی موږ نن د خپلو مېلمنو ته هرکلی وایو او دا ورته تسلي ورکوو چې سبا لکه خیریکه ده د صوبه خود مختاره او د قومونو د حقوق و تحفظ خبره کېږي نو موږ هغه خلک یو چې موږ چا پسې وروستو نه ځو موږ به په ټول مخکې نه به په مورچې باندې موږ ورخېږو او موږ خلک به دغه جنګ کوو دا زموږ جنګ زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې په دونه ګڼ تعداد کې هم تشریف راوړی دی او دومره په استقامت هم دا خبرې اورېدو ته اجازه غواړم د خدای په امان. سلام علیکم.